سلامونه ملګرو د پاکستان د چیمپئن ټرافی 2025 سفر اختتام پذیر شوی دی. پاکستان په دریو میچونو کې یو میچ هم ونه ګټلو. پاکستان ته په دې کې صرف یو پوینټ ملاو شوی دی، هغه هم د باران په وجه باندې. د پاکستان او بنگلادیش اخرنی میچ ملتوي شو، نو دواړو لوبډلو ته یو پوینټ ملاو شو. جی دا د پاکستان د تاریخ چې څومره هم کرکټ ایکسپرټ نه ته تاسو کې نو وایي چې د پاکستان د تاریخ د ورلد کپ تاریخ شو یا د آی سی سی د ایونت په تاریخ کې دینه کمزور ټیم مخکې نور راغلی. د پاکستان دا کم ټیم چې اوس د محمد رضوان او د عاقب جاوید په سربراهۍ کې تیار شوی جی ډول نه کمزورې ترین ټیم چې کوم څومره هم کرکټ ایکسپرټ دی که پاکستان کې دی او که انډیا کې دی هم وایي چې دا د پاکستان ټول نه کمزورې ترین ټیم دی. ګوره روي شاستري ویلي چې د پاکستان داسې ټیم زه ګورم زه پې خفه کېږم، وایي زه غواړم چې یو کمزوری ټیم تیار شي چې زموږ د ټیم مقابله خو کولی شي که نه. وایي دا ټیم خو زموږ د ټیم د مقابلې هم نه دی، لکه دومره د پاکستان ټیم پورې په انټرنیشنل سطح پورې خنداګانې وشوې جي په دې چیمپئن ټرافی کې. نو چیمپئن ټرافی د پاکستان چې کم سفر ډېر افسوس خبره ځکه ده چې دا ایونت چې کم دی په پاکستان کې دا ټورنامنټ په پاکستان کې چلیږي او د پاکستان ټیم د ټولو نه ډومبنی بهر شو. نو ځکه خو کرکټ ایکسپرټس چې کوم دي، ایکس کرکټرز چې کوم دي د پاکستان یا کرکټ ماهرین یا کرکټ چې کم فینز دي، ای ډېر زیات خفه دي د پاکستان په دې پرفارمنس باندې جی. نو پاکستان د چیمپئن ټرافی سفر ختم شو او ډېر شرمناک دغه باندې د چیمپئن ټرافی نه بهر شو.